غرونه د علم ناست دي چا سره جواب نشته او هر یو په دې سوچ کې دی چې دا ماشوم طالب څه سره د دې مسلې جواب به څنګه چې راوسته په دې تاسو د دې مسلې جواب شته او دي وایه که نه وایي نه که نه صاحب داسې خو نه کړه صبر مهرباني وکړئ تخت نه راکوشئ زه به په دې تخت کښېنم ښځه به دې راولئ تاسو دواړه به د مسلې تپوس وکړئ زه به جواب درکړم بیا راځه په خپل تخت کې کښېنه زه به پوهېږم دا خو د دین ډېر لوی صفتوالی دی چې ته په تخت بره ناست یې بادشاه او ته مانه د مسلې د پیغمبر علیه السلام او د خدای د کتاب تپوس کوې زه ته لاندې ولاړې داسې نه کېږي ته لاندې کوږه او زه به بره په دې تخت کښېنم بیا ته پېښه او تخت دې پرېږده د علم قدر چا سره وي قدر زر 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 شناست قدر جوهر جوهري د علم قدر داسې خلکو سره هغه یې هارون رشید او واقعي دا سړی پوه دی دلته د علم قدر شته دغه تخت نه ورته راکوي او موږ او تاسو هلته به ملا صاحب اودس مات کړي په اودس به وچوي یو لاس باندې به اودس وچوي په بل بیا پرتوغاس نیولي ته به ولا رامنډه کې استاد دوی کې چرګه پرېوته څو بورکۍ ته وباسو یو خو د بدقسمتۍ نه زموږ بله مسله چې تصدم نه ده شکر دی هغه تویان هم خدای ختم کړل بمبې منبې دی او په اکثرو کې پلیسې اوبه ګرځي ته پکېږې اما خو چې کوم ځای ډېران دي نو په هغه ځای بمبه سوری ده چې اوبه څنګه لاړې چې نو هغه د ډېران هغه ټولې اوبه په هغه بمبو کې ورشي مې داسې کې دا غوړې زیړې اوبه چې صحت هم ورسره ښه شي پاکستان دې وي زیړې دې پکې او یرقان دې پکې مې دې ملک کې چې دا بمبې منبې وي چې یرقان او زیړې نه ختمېږي دا پکې وي دغه یرقان او زیړې چې د ډېران زیړې اوبه څښې نو زیړې به باندې نه او کار کوه چې څنګه رنګ دې په لاس پورې کړو ما هغه رنګ به باندې کوي بهر کې درونو مونږ په لاره باندې ځو په دې شیرکو کلي کې د خالد باچا په دې کلي کې لوی روډ باندې بله اوبه را روانې بیږي روزانه سهار خدای هغه د اوبه د پسې کتل پیپ سوری دی خدای خبر یو وخت یو شو هغه پیپ هغسې سوری دی او هغه اوبه دې په ټول روډ باندې بیږي یاره دویم یاره پړکې پیدا کول پکار دي که زمونږ د حکمران طبقې زمونږ د پولیس طبقې زمونږ د پټواري طبقې زمونږ د تاجر طبقې زمونږ د عوامو د طبقې زمونږ د علماو زمونږ د طالبانو زمونږ د دې مسلمان په زړه کې د الله یاره راله قسم په الله دا دنیا جنت درو ته نه ده داسې ده او که نه ده خو چې زما اړه کې د الله یاره ني ستا په اړه کې د الله یاره ني ستا د دوکاندار په اړه کې د الله یاره ني ستا د ګاډ په اړه کې د الله یاره ني ستا هسې چغې مه وهئ موږ به هم ستړی کړي او تاسو به هم ستړی کړئ لویه خبره دغه د الله ستا په سر بار پولیس ولاړې شو الله دې په سر ولاړ دی پولیس نه یارېږي د الله نه نه یارېږي ما ته یو سړی وایي وایي ګاډي کې ټیپ غږېږي تاسو خو ټیپونه بند کړي دي او په ګاډي کې ټیپ غږېږي ما وې لویه یاره به د چا نه کوو د دوراني ټیپ نه به یې کوو که د الله نه به یې کوو زه به یې رښتیا وایه وایي د الله نه نه مې د هغه پولیس نه یارېږي چې دوراني پولیس ته رالېږي چې په ما ټیپ بند کړي او هغه لوی الله چې هر وخت په سر ولاړ دی هغه نه نه یارېږي مې ستا په اړه کې د الله یاره نشته زه به د پولیس څخه ویارېږي پولیس خو دغه در باندې بند کړو چا خوا چې بیا به ولګي اصل چیز دا دی چې ستا په دې سینه کې په دې زړه کې د چا یاره پیدا شي ورونو د لوی الله یاره پیدا شي دا د الله زموږ نصیب خبره مې دې پورې پوره ورونو چې هغه ورته وایي چې نه مونږ خو ملا نه دغه دی لار کې تپوس کوو دا هم سوچ کوو چې دین نو نه تپوس ته کوو ورېږه صبر وکړه او که ملا ورته وایي هلکه دا وروسته راشه او زه اودس وچو کبرجن شو که اوسه پورې خو بیا د مسلې جواب کوو اوس کبرجن په یو کې دې والله که خلاص کړه دې خلکو د علم یاد وساته تپوس چې د پټواري نه کې د پټواري نه نو کور ته وله ځې که نه ځې فیس هم وله ورکړې کور ته وله ورکړې وکیل نه چې د دنیا د یو خبرې تپوس کوي چل ورسره کوي په لاره کې د چا ته تپوس کړی دی نه ملا خو درته مستقیم ولې جومات ته ورشه په طریقه ورسره کښېنه او د الله د دین تپوس ته وکړه او به درله ښه مزېدار او ښایسته ښکلی جواب به درله درکړي بهر کیف خبره مې دې پورې کوله چې هارون الرشید د هغه تخت شاهي نه راکوز شو او امام شافعي صاحب رحمت الله علیه پر تخت او خطره کوټې بچې دی ښځه یې راوسته څه دې ویلي دي دواړه خپل بیان وکړي وی صاحب ما دا یو بل سره په جګړه شو دې ښځې ما ته وی دوزخي ما ورته وی چې که زه دوزخي نو ته به ما پر وی طلاق خو طلاق اوس د دې مسلې جواب راله راکړي وی هارون الرشید بادشاه وی علامات ته تا خو تپوس کړي وی صاحب ټول علما وایي چې د دې معلومات ګران دي چې ته دوزخي او که ته جنتي نو که دا معلومات وي چې ته جنتي نو ښځه به طلاق نه وي او که دا معلومات وي چې ته دوزخي ښځه به طلاق وي وی بادشاه سلامت یو تپوس ته نه کوم تا چې ته د الله د یارې جړلي د الله د یارې تاسو هم تپوس کوم که نه چېرته هم د الله د یارې جړلي الحمدلله چېرته خو که نور څه دي خو چې د دنیا سخته در باندې راغلي نو بیا خو هم الله ته جړلي داسې ده که نه که د دنیا سخته راغلي خو الله ته به هم جړلي که نه جړا باندې الله ډېر خوشحالېږي ښه ډېر زیاته مشکل الله ختموي حل کوي وی تا بادشاه سلامت د الله د یارې چې ته جړلي وی دا خو نه دې ویل پکار خو چې تا تپوس وکړه نو درته وکړم وی زه هره شپه الله ته جاړم هره شپه او وایم چې یا الله دوی رعیت چې را په غاړه کړی پروردګاره د قیامت په لوی میدان کې به ته مانا دې رعیت تپوس کوې
الله کې ته به ما سره څه کې هر شپه الله ته جاړه زه وایي ښځه نه راته لاړه زه ستا په مخه قوم په مخه هغه ځای نه علما پرې راودانګل کوم ځای نه کوم کتاب نه دې مسله ووایي شپې جاړې او که نه هغه وایي جاړم او ښځه نه طلاقه وایي د قرآن نه مې راوویسته واما من خاف مقام ربه هغه انسان چې ولمن خاف مقام ربه جنتان قرآن نه مې راوویسته قرآن کې الله وایي چې د چا په زړه کې د الله یری دا جنتي دی یو جنت نه برق جنتونه ورکوم نو چې دې هره شپه الله ته جاړي د په زړه کې د الله یری شته خو دا جنتي دی که نه دا خو دوزخي نه دی جنتي دی او زه خو وایي که زه دوزخي یم ښځه طلاقه ده د الله نه یېرېږي او جاړي جنتي دی دوزخي نه دی ښځه نه طلاقه ده دا حقیقت دی د الله یره نه ده نبي کریم صلی الله علیه وسلم د یو صحابي تپوس کړه ورته ودرېد وایي څنګه وایي صاحب څنګه حضور پاک مبارک ته وایي وایي نه ځان څنګه مونې دې وخت کې بیماري څنګه ده حالت چې څنګه دی وایي صاحب دو حالته مې دي صحابي ورته وایي وایي د الله نه یېرېږم هم ډېره او د الله د رحم تم هم ډېره کوم امید هم چې ډېر لرم دا دوه خبرې دي پړک واقعي ګورې که یو سړی دا وایي سمني سوار وخت به د الله د رحمت امیدونه دي جنت به الله راکوي او جنت دا هم ګورې په خطا دی څه پته لګي که ګناه دې راونیسي او که یو سړی دا وایي هر وخت ژاړي چې خو به زه دوزخي یم زه خو جنتي نه یم زه خو دوزخي یم دا خبره هم خطا ده د الله د رحم امید به کوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وایي که بالفرض الله حکم وکړه بالفرض خبره ده فرض کا هر څه ته لګي بالفرض کا الله اعلان وکړ چې ټوله دنیا دی جهنم ته لاړه شي ټوله دنیا او یو کس به جنت ته ځي فرضاً که الله دا اعلان وکړي چې ټوله دنیا د جهنم ته ځي یو کس به جنت ته ځي نو حضرت عمر وایي ابه ځیم هغه یو کس جنت ته ځي وایي دا مې د الله د رحمت د نور امید دی او وایي که دا اعلان وکړي چې ټوله دنیا د جنت ته ځي دا کافر دې ځي د شیطان دې ځي ټول دې ځي یو کس به جهنم ته ځي وایي یارېږه ما به هم ځیم دونه مې د الله نه پړه کېږي دا د عمر وینا رضی الله عنه نو دواړه سوچه به کوې یو خوا به د الله د رحم تمه امید ساتې او بل خوا به څه کوې ځان به پوره په جیل کې نه ګڼې او بل طرف ته به د الله د قهر او د غضب نه یېرېږې دا به هم کوې پوره به ځان ازاد هم نه ګڼې نبي اسلام مو فرمایل وایي چې د مرګ په وخت کې د چا په زړه کې دا دوه صفتونه وي دا د هغه د جنت نښه ده نو په زړه کې به دا یره ګورې خامخا روڼ ساتې چې د الله تعالی قیامت په دا لوی دربار کې به زه مخامخ کېږم ما سره و پروردګار رب العالمین د دنیا د دې ښه او د بد کتاب او کتاب به کوي که ښه مې کړي د هغې به ښه جزا راکوي که بد مې کړي د هغې به خطرناکه سزا راکوي چې دا سوچ د انسان په زړه کې شو دا د الله ګوی دا شهادت دی په قرآن حکیم کې بل ځای وایي چې واما من خاب مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى چې دا یره راله خواهشاتو نه ځان یقینا خلک بیا ساتي جنت د داسې سړي ځای دی حضرت عمر فاروق رضي الله عنه یو باغ ته ننوتې یو ډکې راواغېسته او داسې ونیوه وایي دا ډکې م زما نښه دی ویې ژړی چا ورته وایي دا خو یو ډکې دی دا ته څنګه وایي چې زما نښه دی وایي که دا ډکې دی اور ته وغورځولو خله به چې ختم به شي خو دا نه خواسته که الله ما ته په قهر شو او وایي اور ته یې وغورځولم ګوره جنتي دی مبشر بالجنت د جنت زیر پې شوي دی یو ځل نه څو څو ځله زړه کې دومره یاره ده چې که زه جهنم ته لاړم بالفرض نو بیا خو زما ختمېدل نشته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې ټول امت کې بهتر دی ټول امت کې د نبي علیه السلام لومبی خلیفه دی او جنتي د جنت زیرې ورته شوی دی هغه یو مرغۍ په اونه کې تاوېده را تاوېده په ژړا شوې دا هم زما نښه ده چا ورته وایي دا ولې وایي دوزخ وله نشته که نه او که خدا نه خواسته ما ته الله په قهر شي نو بیا به زه څه کوم ورونو زړه کې به دا سوچ او دا فکر خامخا دا خیال کوئ چې دا ژوند زما ختمېدو والا دی دې پسې یو لویه ورځ را روانه ده الله لا اله الا هو د عبادت لایق معبود بر حق دقه یو ذات دی لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیه یو لویه ورځ را روانه ده هغې له الله په خپله نوم یې ښودلی د قیامت ورځ وایي کې شک او شبهه نشته په دا ورځ کې به الله ما ځان ته مخامخ کوي د دنیا د ښه او بد حساب کتاب به راسره کوي او هغې کې شک او شبهه هم نشته ومن اصدق من الله حدیثا رب العالمین فرمایي وایي ګوره که ته وایې چې دا قیامت ورځ به څنګه راځي دا به څنګه دا خلک جمع کېږي په قرآن کې الله دلایل هم ویلي دي بل ځای کې خو دلته مزېدار دلیل وایي هغه فرمایي الله ذوالجلال وایي ګوره زما نه رښتونی ذات بل څوک نشته او دا زما وینا ده چې د قیامت ورځ راځي نو چې د قیامت ورځ را روانه ده مرګ حق دی مونږ یې منو او که څوک نه مني بیا هم ورله راځي او د قیامت ورځ الله ته به ودرېږي نو په دې خپل زړه کې د هغه لوی رب یره راولی بس دا د کامیابۍ یو عظیمه نسخه ده باقي ما درته وایي مرګ نه هېڅوک نه خلاصېږي که ګدا دې مري به که بادشاه دې مري به
که ډاکټر او حکیم دې مري به که ساینسدان دې مري به که موت عمرو به علما به مري بزرګان به مري داسې به هېڅوک پاتې نه شي په دې مقصد ځمکه چې هغه له به همیشه ژوندون وي خو اصل خبره دا ده چې رب العالمین دې زموږ په دنیا کې هغه عمل نصیب کړي کوم چې د رب العالمین د خوشحالۍ او د الله د رضا عمل دی بهر کیف زمونږ ضرور حافظ بشیر جان صاحب دې دا ملګري تپوس کوي چې زمونږ په محله کې 2 جوماتونه یو بل سره مخامخ دي 100 ګزه کې تقریبا واقع دي یو جومات 6 مرلې دی بل 12 مرلې نو دې مسلې وضاحت وکړي چې د رکوټې مسجد وارث اجازت او د قوم او د محلې اجازت باندې د دویم جومات باندې خرڅ کړي چې کنه نه نو تیار جومات ته که صرف ځمکه ده قبر تیرېدل دې قبر ته عذاب ملاوېږي 2 قبر دې ته عذاب ملاوېږي ورشه د کجوري څانګه راوړی د کجوري څانګه یې ماته کړه نیم یې په یو قبر ښخه کړه نیم یې په بل قبر ښخه کړه یو کس چې د خورو بل به د متیازه نه ځان نه ساته نو د عذاب قبر ملاوېږي الله رسوله دا شنې څانګې دې ته ولې ښخې کړې د دې شنو څانګو د برکت نه رب العالمین د قبر عذاب بندي نو بعض علما وایي چې د قبر د عذاب څخه ځکه بندېږي چې دا شنې څانګې د الله ثنا وایي نو دې وجه نه بعض علما وایي زه خیر کته شنې په پاتې کې خو ده لیکن بعض علما وایي نه دا د ثنا د وجه نه په عذاب بند نه شو دا د نبی رسول الله یو معجزه وه هغه یو سوال الله نه کړی هغه یو معجزه وه چې تر څو دا څانګې اوچني تر هغې پورې د رب العالمین د طرف نه عذاب نو د عملو باندې تېرې اچول دا ښه خبره نه په شریعت کې د دې ثبوت نشته بلکې قبر ډولي کول دي او د قبر د تزیین او د ډولي کول نو په شریعت کې منع راغلی بیا خلک سپاري بلکل ووایه که په عربۍ کې نه شي په پښتو کې یو کس ورکوز شي هغه دې وسپاري ودې وایي چې د الله په نوم بسم الله د الله په نوم وضعنا کته مونږ کېښودو او د نبی علیہ السلام یا د اسلام په مذهب هم وسپاره دي علی ملت رسول الله پیغمبر علیہ السلام چې کوم مذهب راوړی د هغې مذهب په حواله باندې دا د دین په حواله ته مونږ الله ته وسپاره دي بس دا کافي بیا هغه سپارل شي قبر ولا جوړ کړه نو بیا د قبر خوا کې به لږ انتظار کوه اوس خو زمونږ خبرې ټوله راوړل شي مثلا مخکې شروع کړي خبر خلاص شي نو بند شي مولوي صاحب د خدای د خو تاسو ته پته وه هغه به کله مسله شروع کوله د قبر به جوړ شي نو مسله به جوړوي اوس څوک کیني نو څه خلک تښتي دي چې مونږ هم وایو چا به مسله کوه څوک نه کارېږي نو بس مونږ مجبوره شو مخکې مسله کوو را مثلا نبی علیہ السلام مبارک په زندګۍ کې یو ځل په مړي مسله کړې ده خو یاره ثبوت یې سره دین څه خبرې دي خلکو ته به وکړي خلک ورته خوشحاله شي ورته لږ غونډې کښېنه لږ شه چې دوی ستان هغه انس او مینه او تا سره هغه دغه برابر شي چې دې مړي سره ته کښېنې او په یو حدیث شریف کې دا هم راغلي دي چې سر ته د صورت بقرې اول او خو ته د صورت بقرې اخر لکه الف لام میم نه یو رکوع یا یو څو آیاتونه سر سره پر یو سړي ودرېږي او دې وایي او خو طرف ته آمن الرسول او لا یکلف الله دا دې وایي او بیا ورته اجتماعي دعا په خبره خلاصه شو دا مې درته د یو څو مسلې د مړي متعلق وکړې خاورې چې ورته اچې په درس به نه اچې رو په طریقه ورته خاورې اچوئ که مړي له بیا ځې قبر له د عبرت دپاره دې دپاره چې یاره ثواب وشي د هغه مړي ته تلاوت وکړم دلته هم تلاوت رسېږي او خیر دی که نه ځې خیر خو خیر مقبرو ته تلل نبي کریم صلی الله علیه وسلم به قبرونو ته مقبرې ته به څه نو مقبرې تل په شرعي طریقه هغه بلکل جایز دي که مقبرې ته تللی شي 3 ورځې پورې بیا ته مړي ته هغه تعزیت لپاره راتلی شي تعزیت دا چې هغه ته وارثانو ته به تسلي ورکړي زموږ په دې وطن کې یو ښه طریقه ده چې خلک راشي دعا وکړي نو دعا هم ښه ده الله پې خوشحالېږي یو کس په ګورې ځان یاد وساتئ زموږ هره خبره په رسمونو بدله شوې ده یو کس به راشي دوا به وکړو نو ارام کې ټکې م وایي لاس به اوچت کړي مخلی هم نوړي داسې راښکته کړي بل به م وایي دوا به وکړو بل به م وایي دوا به وکړو بل به م وایي دوا به وکړو الله څه وایي الله وایي ادعو ربکم تضرعا وخفیا د خدای نه سوال کوئ نو پټ وکړئ او په زاره او په عاجزۍ د رب العالمین نه سوال وکړئ نو ښه دا ده که 15 کسه 6 کسه 10 کسه یو ځل راشي یو مشر دې پکې دعا وکړي او سره دعا دې وکړي چې الله دا مړی وبخښي الله ته پرې رحم وکړي الله اخر یې ښه کړي الله ګناهونه ورته معاف کړي نور مسلمانان دې پرې امین وایي دا بهتره خبره په مقبره کې چې کله جنازه وشي نو زموږ خلک د مړي وارث راټینګ کړي قدرت دوا به کوي یو هم دوا کوي بل هم دوا کوي دوا دې ونه کړه په دا جنازه کې اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا دا دعاګانې وشي که نه مړي ته
دا صرف ځان ورته ښایي چې زه راغلی مه ووینه لکه داسې ده که نه ځان مونږ ښایي ورته ځان زه راغلی ریا دې وکړه الله بنده د مړي وارث پرېږدی چې خپله مور قبر کې ښخه کېږي مور به پردي سړي کولی پرېږده چې دا خپله بیبي په خپلو لاسونو په لحد کې کښېني پرېږده چې دا خپل پلار په خپله په لحد کې کښېني نو هغه غریب خو زړه کېږي شوق یې خو مونږ خلک یې نه پرېږدي دا مت بس جنازه دې وکړه بیا 2 ثوابه دي ګورئ نبي علیه السلام مبارک فرمایي چا چې مړی ښخ کړو جنازه وکړه واپس شو 1 قیراط ثواب شو او چا چې مړی ښخ کړو بیا تر دفنه پورې ورسره کېناسته 2 قیراطه ثواب شو 1 قیراط د احد د غر عمره دی نو موږ چې جنازه وکړو راتښ شو نو د احد د غر عمره 1 قیراط ثواب موږ برباد کړو دا مې ورته قصدن د دې مړي متعلق یو څه مسلې دي تاسو ته خدای دې موږ تاسو له عمل راځي نو سفیان ثوري رحمت الله علیه لیکي چې ما ته هغه سړي وصیت وکړ د هغه د وصیت مطابق ما د کفن دفن او خدمت وکړ او ښخ مې کړ چې ښخ مې کړ نو زه لږ ساعت د هغه قبر ته کېناستم د هغه د وصیت مطابق او شرعاً دا مسله هم ده چې کېناوست وی د قبر سره خوا کې مې څه ذکر واذکار یا تلاوت کو سترګې مې پټې شوې خوب راغی ویده شو هغه سړی مې په خوب کې ولید ښایسته ښکلی باغ د مزېدار د جنت او په هغې کې چې قدمي کې یو خوشحاله ما دې تپوس وکړه چې روغه ډېر زیات خوشحاله الله سره څوک وی وی الله وبخله پس الله وبخله یو نیک عمل خو ښایه راته یاره ویده چې الله ته ور مخامخ شو زه ډېر ګناهګار رب العالمین راته په خپله فرمایل چې ای بنده ډېر ګناهګار ډېر ګناهونه دې کړي دي دا ډېر مضبوط عذاب لیکې خو یو عمل دې کړی دی په هغه عمل د جنت ته بوځم او بخښم هغه عمل دا چې تا به د رمضان روزې ونیولې او د رمضان د روزو نه پس ته د رسول اختر په میاشتو 6 روزې ونیولې زما د محبوب په دغه حدیث کې عمل کړی دی د هغې عمل د وجې نه بخښم د جنت ته نو ګوره خوب چې شرعي دلیل نه دی او نه څه په هغې عمل څه واجب دی خو د انسان د زړه او تسلي پرې حاصلېږي دا سفیان ثوري رحمت الله علیه ډېر بزرګ پیښې ده د هغه واقعه په خپله دا خبره کوي چې ما سړی په خوب کې ولیدم صحابه کرامو به د رب العالمین د رضا ډېر خیال ساته یو آیت نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا حتى څنګه دی حتى تنفقوا مما تحبون دا آیت نازل شو څلورم سپارې اول خو تاسو به کامله نیکي او بهتره نیکي هله حاصلوئ چې هغه شی خرج کړئ چې کوم ستاسو خوښ وي هغه د ابو طلحه رضي الله عنه د نبي رسول الله صحابي دا هغه یو باغ د مدینې منورې مسجد نبوي مبارک ته بالکل مخامخ او دا ډېرې خوږې اوبه وې اعلی ډېر ښایسته کجورې وې انګور وې پکې قسم قسم مېوې وې دومره بهترین باغ و چې نبي رسول الله مبارک هم هغې باغ ته راته او د هغې مېوې به یې خوړې و هغې کې به یې ناسته کوله چې دا آیت نازل شو راغی نبي علیه السلام نه د الله رسوله د الله خوشحاله ولې ابو طلحه دا آیات نازل شو چې کوم شی په خپله خوښ وي دا مې خیرات وکړي دا باغ زما خوښ دی او دا مې تا ته او الله ته وسپاره چې کوم ځای مې خوښ وي هلته یې خیرات کړي دې ته الله خوشحاله دی خو نبي علیه السلام مبارک ته هغه وي داسې کار دی چې ستا ماماګان او ترونه هغه غریبانان دي بس هغوی وویشو هغوی ته تقسیم د صحابو مقصد به رضا الهي وه چې زه هغه عمل وکړم چې لوی الله پرې خوشحاله شي هغه عمل نه بیا ځان ساته چې په کوم عمل به الله خفه کېده بچی رسته دی ښځه رسته ده مور رسته ده پلار رسته دی ګاونډي رسته دی الله مخکې دی لاول به الله خوشحاله چې الله خوشحاله شو د الله نه پس به بیا ګورو نور بندګان هغوی به خوشحاله وو په داسې طریقه به یې خوشحاله وو چې رب العالمین پرې خفه نه شي دا مختصره غوندې زما هم په دې کې ټیک نو مړي به چې بعضې خلک مړي به په مړوني حجامت کوي یاره دا خو ډېره لویه ګناه ده مړي د پنډوني حجامت کول یعنې په مرګ نه پس الله پرې نه خوشحاله الله پرې خفه کوي وعدې دې څه چې ږیره وله خورئ ږیره خو اجل خورل ګناه ده لویه ګناه ده ګناه کبیره ده او بیا مړي له ږیره خورئ دا خطرناکه ګناه ده خطرناکه زه خو چې مړي ته وګورم چې ږیره او برېت یې دواړه خورئ دي نو که دا ډولۍ فرق به پرې نه نو ما به چې دا خبر څه پته یې لګېږي خدا ته وګوره ږیرې په مخ رایې او مړي له حجامت کول دا ګوره ډېره لویه ګناه ده د دې نه ځان ساته څوک نه په خپله ګناه کوه او د مړي لپاره د ګناه عمل کوه دا ما وویل چې بعضې خلک دم دا ویلي چې بعضې خلک تحویلات لاتین بلل دا ما وویل بعضې خلک د مړي په درېیم ورځ د مړي جامې خلکو ته ښایي او دا لا جل رواج دی
جامې یې راوالي ولې واده شوی دی او اومه یې ده ولې اومه کې د مونږ خلک هغه جامې د ناوې راوباسي او هغه خلکو ته ښایي نو خلک جامې اخلي نو دا ناوې ده چې ته ولې په اومه باندې جامې ښایي دا هم رسم او رواج دی که په دې نیت یې ښایي یو خلکو ته پته ولګي وجه ډېرې جامې وي نو دا هم ګورې ګناه ده کبر او لویي ده د مړي هغه جامې دي دا په خپله هم اغوستی شي او بل له هم ورکولی شي ګوره په خپله اغوندې که په خپله اغوستی شي او که ته وایې نه که زه په خپله اچوم ما ته هغه مړی را یادېږي نو بیا خپله مې خفه کېږي نو خیر دی چا د خیراتي ورکړي بل مسلمان دی واغوندي ثواب به دې د مړي شي او دا درې مې څلوېښتې خاص یو معین ورځ د خیرات نشته هر وخت مړي پسې خیرات کولی خاص معین ورځ نه چې په دې ورځ به خیرات کوم په دې ورځ به نه کوم په دې شپه به خیرات کوم په دې شپه به نه کوم نه هر وخت مړي پسې خیرات کولی مانځه وخت کې موبایل ټلیفون که راشي نو څه به کوي مانځه نه مخکې د موبایل بندوي که نه موبایل ټلیفون په مانځه کې ولې ساتي ښه خبره نه ده بعضې وخت په دې ښاریو کې اکثر موبایل ټلیفون راشي دی په خپل هم دغه شي دا پریشانه شي او خلک هم پریشانه کړي بندول پکار دي سرې کپړې نارینه چولی شي نو هسې که ضرورت لپاره یې کوي وایي چې خو مستقل د سړو لپاره د سرو کپړو اغوستو نه منع شوې ده داسې کپړې چې هغه د ښځو رنګي د ښځو اب هم سړی نه استعمالي نه باچي غلط نوم چې مسلمان ته اخیستل دا ډېره سخته ګناه ده سم نوم اخیستل پکار دي دعا کوي چې الله پاک مونږ آفاتو بلیاتو مصایبو مشکلاتو